هغه ټینټ لګولې والته ناسو نو ما ته چې سه باسه روزه چيلې وې د میوزیک ټوله وړي دیته وي گر اور دل کا دین ہے په دې نه کېږي دا ولې ته وایي چې موږ جنت ته لاړې نو جنت ته په اسلام ځي نو اسلام هغه مسجد کا دین نہیں ہے دا د هغه دین دی نو موږ دغه غواړو نو بیا په آخر کې ویلي हमारा झगड़ा पार्टियों के साथ नहीं है چې ته په एन पी पी टी आई और पी 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 سره में झगड़ा ده हमारा झगड़ा जहालत के साथ है جهالت څه ته وایي چې د قرآن نه خبر په دې نه پوهېږي چې مونځ به څه کوې دلته کې چا تعالی اورنګزیب څنګه مونځ درکوي ته چېرته بل جومات ته لاړ شه نو هغه زمونږ یو ډاکټر صاحب نو دغه ته تللی و د حج له تللی و زمونږ په کلي کې یو استاد و نو هغه ته مونږ عبیدالله وې نو د هغه اواز ډېر خراب و نو هغه چې مدینې ته مکې کې خو د امامان ډېر خو مدینه کې چېرته امام داسې راغلی چې هغه ډېر ښه نه و نو ما ته یې ګوره هلته م عبیدالله استاد و نو مستا نصیب دی چې چرته دی چې په عبیدالله اوري نہ دیتا وہی کا نا کہ ہمارا جھگڑا جہالت کے ساتھ ہے ہمارا جھگڑا ظلم کے ساتھ ہے ودا قرآن دیر پار راغلے چې عدل راولي دیر پار نه راغلے موږ وایو ته چې چا پسې تبلیغ لا او چاته وینا کې سور په جزای وته کې ډیر راځي ته کې چې لکه تاسو جمعه ته راشئ منزل راشئ او تاسو خلق او خو دې خوګه وای کنه وقولوا للناس حسنا وقول لهم قولا لینا خو صحابه چې بتل هغه به قسم کلک تلل نو صحابي روان دي نو په لاس کې لخته ده نو دغه د رستم پهلوان د ایران هغه کلی قالینونه دي او په عربو کې نه قالین نشته هلته صرف شړی دي او هغلته کې صرف بیزه ده او هلته اوښته او د هغې نه چېرته کې ځان له کپړې جوړوي او سپلی به یې ګوره چې وی که نه وی او دا لخته په دې بالغ کې ورمنډي داسې په ورغلی رستم به ورته داسې ګوري وی لکه خو ور پړقو تاسو څه راغلي یې کو پیسې غواړي چې دله کو او کو نه پیسې نه نو کپړې به دله جوړې کو چې ښکلې کپړې واغوندې تاسو دنیا خوند نه دی لیدلی نو صحابي ورته څه وایي لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادت رب العباد من خلق د ظلم نو باسو چې عدل طرف شي رستم غریب وره پیچې دا سره نو دا صحابه او چې هغه چې عدل د نظام د پاره هغه بالاتر خبره کوله اساس تاسو په خپل شهباز شریف پڑھنا سوځي چې دی وی چې ټرمپ امن کے لیے کڑا ہے انه د فلسطین د مجاهدینو قاتل اپ خپل وی ټول انګریزان وی چې امریکا ډیر ظلم کوي فرانس وی په ستمبر کې به موږ فلسطین تسلیمو دغه پارلیمنت وی د برطانیې چې ډیر زیات ظلم روان دی او دی وی دیٹ ہم اس کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرتے ہیں اور ٹرمپ نے امن کے لیے بہت بڑا کام کیا نو یاغه صحابو هغه غیرت ته وګوره چې رستم ته سوي ابل طرف تستاده کمزورې ته وګوره چې څومره به بدکاري هغه بره پورې خاندي چې دا سړی سوي نو د سره لپاره اطاعت قرآن سوي عدل ستانه غواړي نو د عدل د ظلم په ځای باندې د عدل راوستو دی نو مولانا دا لیکلیو چې مونږ چې کم کار کوو نو مونږ د دې دپاره کوو نو هغې دپاره دا خبره کړې وه چې ظلم بېدینی اور خودغرضی سے ہمارا مقابله ہے سیلفشنس ویره د الله راته وښیه دا ته وایي چې په لنډه لار به ځو ځکه چې په لنډه لار سړی رسي نو موږ میادم ته راتلو نو موږ په دغې لار راوګرځېدو چې دلته راورسېدو خو که موږ په بحرین په کالام تللی وی چې ورک به ګرځېدو نو وایي چې دې ته صراط مستقیم وایي وایي دا صراط مستقیم دومره قیمتي دی چې په هر رکعت کې به دا غواړي د خدای نه او نیم زه هم نیم راسره تاسو وایي اهدنا صراط المستقیم وی دا صراط المستقیم دومره ضروری دی چې لا صلاة الا بفاتحة الکتاب چې دا پکې ته ونه وایي نو مونځ نه کېږي وی ښه نو ویدای موږ ته کوم ځای ویلو ویدای تا ته په الحمد کې ویلو فاتحه ورته وایي دا د قرآن ډومبې صورت و او څلور پنځه صورته پس په انعام کې تا ته بیا وی چې ګوره وان هذا صراط مستقیمه خطا نشي ګوره صراط مستقیم د تخیمه وی ما ته وښیه نو الله وی چې فتبعوه نو په دې بځې ولا تتبعوا السبل چېرته به بله لار لاړ نشي فتفرق بکم وی نظم خو ته یې راته وښیه وی نهه سټپه دي دا به کې نهه پوړۍ دي په دې به خېجي ځکه صعود دی په بره خېجي او په بره خطر ګورې ډېر ګران کاري په ښکته رغښته خو ډېر اساني او ته چې کره اسلام کې نو ته به په بره خېجې نو ستړی کېږې به چې ستړی کېږې نو ډومبنۍ پوړۍ یې څه ده هغه دا دی الله تشرکو بی شیئا ما له به ګورې شریک نه ګورئ وی ما وله کله شریک کتلی
وی چې کله په چا د الله نه زیات تمین شي دا شرک دی. نو زه نه وایم چې زما د پلار دپاره زه دوزخ ته ځم، نو ته نه وایه چې زه د خپلې قبیلې دپاره اره ناروا کوم، نو ته به زما په قبر کې سملي زما دپاره غلط ووټ ورنه کې، نو چې بوګس ووټونه ورنه کې دلته زما ډیوټي وه په بهاسي کې. تاسو ته په ژوندي وایي څوک چې د ضیاءالحق هغه ریفرنډم چې د ضیاءالحق ریفرنډم چې نو په دې دغه کې زما شپه وه، دلته ریسټ هاوس و اشته ډسټریکټ کونسل ریسټ هاوس، دلته واجي صاحب و چیرمین صاحب به ورته وی دغه سره شپه وه ډېر ښکلی او وی چې را موږ ته یې وی چې زموږ په زنانه او ډیوټي وه، نو په ما پسې رالل چې دا زنانه به ووټ نه ورکوي ځکه زموږ سطر سخت دغه دی سخت دی او لکه ته باسې فرضي ووټونه واچې. ما ورته ولې نه ما ورته حج له چې ځي نو په حج کې خو هم لکه پرده ختمېږي، نو دا د حج په شان نیک کار دی ځکه چې ضیاءالحق ویلي چې اس نے مجھے ووٹ دیا اس نے اسلام کو ووٹ دیا. نو مې دلته بیا راولې موږ خو نه شو راوستی، وایي ته هسې واچوه، نو مې زه خو هسې نه اچوم. نو ایسي صاحب را پسې راغی، نو یې سره خلق ورسره خپل عمله وه، نو ما ورته نه داسې نه داسې نه شي کېدی. نو یو وړه جینۍ راوسته، مې دا خو د 7 کالو ده، یا به ښځې راولئ یا نه کو. دلته یو سکول په هغې کې دغه ځای کو مونږ په شپه دغه ځای وه دسمبر نو واورې وې، نو ساړه و ډېر. نو هغه ایس صاحب ما ته وایي پراکسي خو الاوډ ده. نو ما وایي پراکسي غلطۍ ته وایي، او غلطي چې الاوډ شي دا قانون شي، نو دا قانون شي. بیا نه مې لیکلي راکړه، مې لیکلي خو نه شم درکولی، مې چې لیکلي نه شم راکولی زه یې نه کوم. نو هغه چې ووتو نو په دې کوڅه کې هغه ملګري ما ته وی په دې کوڅه کې چاته وی چې ګوره چې میا تو فیل پوه کړی په ورځو کې میا تو فیل څه هسې دې ته وایي دا ته ګران کار به کوې. زه چې لاړم بیا ما ډي سي صاحب له وټونه وړل، ما وله شپږ وړي وو. زما سوره ملګري چې په هوټلو کې زما سره میلاو شو ټول ډاکټرانو وی موږ په ضیاءالحق مین یو، او دومره داندلین وله وکړه چې د مړو وټونه وله م واچول. دې ته وایي محبت. وی مړه وی مرد مؤمن دی. نو ما هغه یو کارډیالوجسټ و، ما ورته ته خدای بنده ته به خدای له څه جواب ورکړې، ما ته تللی وه نه سړیه. دې ته شرک وایي چې ته په یو سړي د خدای نه ډېر مین یې، یا د یو سړي نه د خدای په مقابله کې ډېر یېرېږي، دې ته خوف وایي. یا د یو سړي نه ډېره تمه کې، تا چې د الله نه علاوه د چا نه تمه وکړه نو وال به خورې. په بلو د سینټ الیکشن و، د سینټ په الیکشن کې به تاسو کتلي نو یو کس هغه په تمه و چې عمران خان ماما ودرئ، هغه یې ونه دراو، هغه هر څه چې و نو هغه په ډرق ډرق جړل. نو مې اوس جاړه که نه چې تا تمه ردي سړي نه کوله چې دا تمه تا د خدای نه کړې وې، نو اوس به هېڅ نه و. جوې نه وې دا زه خطا شوی یم، مې داسې پرویز خټک هم خطا شوی او محمود خان هم خطا شوی، ته هم خطا شه. دې ته وایي نو څه شی شو لومبنی دا سټپ په یادو الله تشرکو بي شیئا. نمبر 2 پوړی ته دې پوړی دې وکړه نو وبالوالدین احسانا. هسې نه چې کور د نه خراب شي، باباجي د نه خفه شي، مور د نه خفه شي، تا واده کړی دی سخر دی مالدار دی، د سخر اجره لږه خوشې که راځه لږه د بابا تپوس دې وکړه. خود غرضه کېږه ما خود غرضه دې ته وایي چې بابا تا له پیسې درکولې نو خو ریشه بابا و، چې اوس مې ستا نمبر راغی نو ته وایي یاره دا عیدي ته نه حواله کوو. نو په کور کې ښځې وایي دی بابا خو موږ ډېر تنګ کړو، وایي چې ټوټۍ بنده کوي، پکۍ بند کوي، دروازه پورې کوي. یاره وایي دا حاجي صاحب دی چې روزې له نه شي بووې. نو هغه حاجي صاحب ته سوال ځواب وکړي که دین سې روزې له بوتو، نو چې هغه راشي نو وایي یاره دی چیلې له نه ځي. نو بیا یې که 4 میاشتو له لاړ شي نو ډېره به ښایي. نو ما ته هغې تبلیغي وی زه یې تنګ کړی، ما ته را ښځې سوال ځواب کوي چې دی 4 میاشتو له بوځه، ځکه چې د دې باباجي نه دی تنګ دی. نو الله وایي چې وبالوالدین احسانا. دا خو ستاسو دویمه پوړۍ ده، دې سره به ته ښه سلوک احسان ښه سلوک ته وایي، او داسې سلوک به کې چې ته به دې ته اف هم نه وایي، ولا تقل لهما اف، اف ټکی به هم نه وایي، د دې به خیال ساتې. دا خو ستا جنت دی، دا ستا جنت دروازې دي، نو چې دا د نه خطا نه شي. دویمه پوړۍ وشوه. دریم ولا تقتلوا اولادکم من املاق. اوس دې بلې پوړۍ ته وخېږي دا واړه د نه د لوږې مړه نه شي. ته وایې چې نه د وړوکې نه خو نه مري، خو زه نه کوم واده ځکه چې دې به خوري څه. نه الله وایي چې ګوره نحنو نرزقکم و ایاهم، دې له موږ ورکوو تاله به موږ درکوو. نو هغې سړي وی ما واده نه و کړی، اما یو چورګه نوکري مې وشي واده به وکړم، یو نوکري کېده نه او واده پاتې شو. نو هغې بل وی ما خو واده وکړو، چې په کومه ورځ مې واده کړی ویزه راله راله او خدای پاک مې کار روان کړو. نو بیا څه کوې؟ ګوره کله چې ته د خلقو خیر کې نو انکم لتنصرون وترزقون بضعفائکم، د کمزور امداد چې کوې نو خدای به ستا امداد کوي.
نو دی وجه ناس نه چې واده لټ کې اکو ودی کو نو خزو ته وای چې دی ګولې نه خوري ولي وای خو وای سوک به ساتي نو زه ته ما چې کله موږ بلډ پريشر ګورو نو موږ یې واړه دشتا یې وای ګولې خورم نو دې ته وای دا ګولې چې خوري دام دی لکه واړه نه پری دي چې د سرخوان باندې وته سخوري دا خو یو ډوړې زمانه کېږي نو الله وای چې دریم سټپ دار چې دا عقیده خپل ټیک کدرې پاوړې وشوي سلورمه پاوړې دا چې تاسو ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن په کور کې چرته ټي وي ټوله شپه ان نه کې په کول چرته په فیسبوک دی زویل ور نه کې او لورلا چې هغه پټ پټ بړستن کې دن نه کوي دا وما بطن شو دا پوجره کې چې پروت دا وما ظهر ده ادا ته چې کوم سندره وای ادا ملګری چې راغلی کم کنزل کوي ادا چستاو سره ازادي دا پوړې به ګوره فحش دي فواحش چې کور ترالل نو بیا بسې چنګ بي نو بیا به رباپي نو بیا به ګډای نو بیا به پسې شرابي نو بیا به مرګ دا ټول دغه چې دي دا غلو دا ټول چرسیان چې دي دا ټول غلاګان دي زکه کوي چې دی په دې غنخته دي نو دا دریم دا سویم شو سلورم پاوړی شو نو د دې وجنه خپل زنانو ته بوي چې نری لباس په ناغوندي نو خپل خزو ته بوي چې لوپټه به نری نه نو د کمی خزو چې لوپټه په سر نه او باغه ویخته ښکاری په دې د خدای لعنت وریږي نو کمی ماشومه چې سلیولي شرټ اغوستي لکه ته یقینو که چې د 2 کال نه په بره 10 کالو دا خزې د خپل لونو ته بالکل داسې جامع غوندي چې دای نه او رضان سره هسپتال ته بیاي غم خاده لم بیاي اماغه هوي ته مې دې ته مال حیا راځي نغه ما ته وی دا وی چې ما ته دا واغوندوا نو مې خود به و چې تا ولا غستې دي نو چې په کور کې به حیايي شروع شي د دې وخت نه عادتونه د دې وخت نه شروع کیږي دا بیا ټیک ټاکر ته جوړ شي او ټیک ټاکر هغه دغه چې وا هغه د چترال وهلا ها سو او هنادي بیا به هغه جوړ شي بیا ته په خپای سنا وکنه او نو سن بیا په خپای نو چې ته ټیک ټاکر جوړ کړه نو دا وای څنګه نه کوي چې پښتو کې موږ سوي چې غوخه پښو ته کېدی پښو ته یو چې غوخه او وای به نه خوري نه ته زیاته کوي نو الله وی چې ګوره دا نو سپینځي پاوړی شوې وی وس لګارام وکا ته ستړی شوې نو خدای پاک ته وی ذالکم وسواکم به لعلکم تتقون ته خو بستړی شوې خو ته به د ګناونو نه بچ کېږم پدې نو ته به د مصیبتونو نه بچ کېږم پدې ما د خبره وکړه په ځان ډیره نه مګرانوا وی د بد قسمت سړی نه خېسې دي وی د بد قسمت سړی غټه نه خداره چې نصيحت به په بد لګي نصيحت چې پچا بد لګي د نه بل غټ بد قسمت نه نو الله وی بد قسمت کېږه ما راته وصیت کو لته ته به چې زستا خیر غواړم ایو سړی ته ما ترې حج لول نه زی بیا مو ته میسج کو ته حج لول نه زی 15 لک روپۍ ته واغسته په دغه کې هغه ماته ته ما په زور د جنت ته ولې بیاي زه نه زم کنه دیته وی چې نصيحت په بد لګي نو بیا ورپسې وی ورګه وی دمش وی او وی ورګه وس نورې پوړې ده ته نور پسې بیا ورپسې سوی ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن چرته سرکاري خزانه غلطه استعمال نه کې تر بلدیه سممبر شوی چې ټول سیمټ او خختي راوسته خپل کور دی بيزان لار جوړه کړي چې ګیټ به یي دا عام لار نه ده دا پیسې د شارع عام د پاره دي نو ته نه او هغه یو سړی ما ته خبره کوله وی مولوی صاحب راغی مولوی صاحب او موږ د کور د لار جوړوله وی چې دا څه کوي وی چې لار جوړوي دا بدل موږ جوړو دا ولې مولوی صاحب منبرو مولوی صاحب ته دا پته نه ده چې دا شارع عام د پاره دي دا ذاتی لارې د پاره نه دي نو مال الیتیم 20 کروڑ عوام دي په دې کې به سو یتیمانانی او دا هغه شریک پیسې دي نو دا به بے ځای نه لګي کنه ولا تقربوا مال اليتيم کستا ورېره یتیم وا او کستا وراره یتیمو داغي مال به بے ځای نه لګي داغي پزمکه و بے ځای قبضه نه کې پټواری سره خبره نه کې ځکه خدای پاغه ډیر زیات خپه کیږي او دا یتیم چې دی کنه په د باندې الله پاک دومره خپه کیږي چې هغه وایي چې کدل ته خدمت